د ټول په اجازه سره به زه دله د 50,000 روپو اعلان وکړم. لکه پلیز راشه او خپله تجربه چې ده هغه د دې سره شیر. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د پښتو د روایت مطابق زه به د یو شعر نه دا خبرې شروع کړم. وایي د ځینو په جونګړو کې یوه پاڼه خشاک نه وي، د ځینو په جونګړو کې یوه پاڼه خشاک نه وي، د ځینو د بنګلو وي دیوالونه پاڼې پاڼې. د ځینو د بنګلو وي دیوالونه پاڼې پاڼې. وایي بغیر د محبت نه که مې یو ټکی زده وي په ما دې راپسې شي قرآنونه پاڼې پاڼې. ډېره زیاته مننه کوم د ګلجبې چې هلو ماشاءالله ما چې د ګلجبې د پښتنو دا کومه مینه ولیده د هغو مشران د هغو کشران یقین کوي موږ اکثر ډېر زیږون ته ځو خو په هغه ځای کې چې اکثر موږ وګورو نو هغه انتظامیه ډېره ګډوډه وه خو د دې د مینه قیصر به یې موږ په دې ډېر زیات خوشحالېږو. او نن سبا خو د میډیا دور دی که څوک پخې پخې خبرې کوي دی په فلاټي ته ګورار سړی پوه دی نو خبر دا ده چې تاسو د ځان دپاره لاس کټ کوئ او وکړه کوئ د هغې وجه ده چې تاسو موږ له عزت راکړو ډېره مننه کوم. دا ګل ازوی کوي او زموږ خواله راشي چې هغو له موږ کیش پرایز ورکړو. نو تاسو د ټولو که اجازه کې دا ماشوم دی صحیح ده او زما په خیال تاسو د دې خوشحالۍ دومره غو چې اقبال دا راګل چې دی دا د دې کلي یا د دې ولس د دې خدماتو په دې وجه تاسو دا ټورنمنټ وکړو نو په دې وجه زه غواړم چې دې دپاره دا اعلان وکړم او ډېره مننه الله دې تاسو له عزت درکړي. دقسې دا زه په یو ټیم کې د فوټبال ښه پلیر پاتې شوم د انډر 16 او د صوبې پورې تلم خو چونکې زمونږ پاکستان حالات داسې دي چې د کراړي داسې مطلب هغه کم ویلو چې هغه نه میلاویږي نو زه چې کله د صوبې ما په ګلګت کې د صوبې هغه ټورنمنټ لړاو کړو په هغه ټیم په ګلګت کې خو چې کله ما هغه ټورنمنټ وکړو ما ته اندازه ولګېده چې په پاکستان کې خو لکه مطلب د پلیر هغه دونه څه نشته نو موږ یو ټرن وکړو بزنس طرف ته لاړو. ګورئ الحمدلله هر یو کار چې مونږ کړی دی اوس ما یو ویډیو وکړه نو ما په هغې کې شوتل ریبل صحیح شو نو ما په ویډیو کې دا خبره وکړه خبره صرف تاسو دپاره کوم صحیح ده بس وس صحیح وایي په ویډیو کې ما یو خبره داسې وکړه ما شوتل ریبل لوم راته په لاس کې وو مونږ ټول د دې یوې علاقې یو شان دي خلک دي ما وی مونږ غنم راودلي دي د پیازو نال یو کړی دی جوار یو راودلي دي پرېشل ورتلي وو پخره له پاسې یو ډېرانونه وړي دي پټو ته خو اوس چې کله بزنس ته وتلي نو هغه هم بیا په ایماندارۍ کړی دی. هر یو کار چې کوئ که نه نو ښه په ایماندارۍ او د زړه سره یې کوئ نو یو سټیج ته رسېدل ګران کار نه دی. زه چې کله سعودي عرب ته لاړم نو ما ته دیاړي کوله د دویم چت نه به ما کچرې مچرې دا راغورځولې لاندې او نن الحمدلله زما 3 رسټورنټ دي او نور هم زما دا نه ده چې مطلب زما یو ګول دی هغې ته ورسېدم. کله چې انسان یو سټیج ته ورسېږي وایي چې زه پوره شم نو دا بیمارېږي د اخر وخته پورې به خپل سټرګل جاري ساتي د خپل فیملي دپاره. ستاسو د ټول پښتنو یو جان مننه.